وعلى سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا باب د بیان د دې کې چې امام کله بناسته مونږ کوي نو تاسو هم بناسته کوئ الکه امام بیمار دی او هغه مونږ بناسته کوي مقتدیان بس کوي ها امام دې کې اختلاف دی امام مالک رحمه الله فرمایي چې مقتدیان قادر علی القیام او امام ناست نو د مقتدیانو مونږ د دې امام پسې نه دی جایز هلکه په پوښي مقتدیان ببل امام پسې مونږ کې او د ځان له بناست دا امام مالک مذهب د مذهب د امام احمد ابن حنبل دی هغه چې امام پناست مونږ کوي او مقتدیان قادر علی القیام دي هغه به پناسته کوي چې مقتدیان معذور او مریضان یا غوي خو به کوي ټیک شدي که څه خبره نشته پناسته قادر علی القیام بیا هم د امام تابعداري کوي دی به پناسته کوي در چا مذهب امام احمد ابن حنبل درې مذهب د امام ابو حنیفه او د امام شافعی سره هغه وای امام بخاری د امام ابو حنیفه سره مرګره دی چې امام پناسته مونږ کوي د 100,000 د وجه نو مقتدیان به په ولاړ اور پسې کوي چې قادر علی القیام کوم چې قادر علی القیام نه یغی نه قیام ساقط ته هغه به پناسته کوي الکه به پوښي دا باب او دا حدیث ظاهره کې دا حنابلو حجت دی الکه به پوښي ځکه باب ګور باب ما جائز صلی الامام قاعدا فصلوا قعودا چې امام هم پناسته مونږ کوي نو تاسو مور پسې کېنئ در چا مذهب حنابلو مذهب شو بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس نبی علیہ السلام پریوته او د اسنا په جوهشا سرمنه غریدلې و فصلى بنا قاعدا فصلينا ما قعودا منګه مذهب پناسته مونږ ثم انصرف فقال انما الامام او قال انما جعل الامام ليتم به امام ګرځول شوی چې تاسو په اقتدا فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن فقول ربنا واذا سجد واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون دې ځکه محل استشهاد چې کله امام پناسته مونږ کوي تاسو پناسته او کوي ټول د امام احمد ابن حنبل مذهب چې کوم دی دا حدیث ته ډیر نږدې او فقبل حدیث دی وفي الباب عن عائشة وابي هريرة وجابر بن عمر ومعاوية رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث وأنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عن فرد فجوز حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحديث منهم جابر بن عبد الله وسيد بن عزير وأبو هريرة وغيرهم رضي الله عنهم وبهذا الحديث يقول أحمد وإسحاق قال بعض أهل العلم إذا صلى الإمام جالسا لم يصلي من خلفه إلا قياما فإن صلوا قعودا لم يجزئهم وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي. ما ورپسې وبه قال حدثنا محمود غيران قال حدثنا شبابة عن شعبة عن نعيم بن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا. نبی اسلام د ابوبکر پسې منځو کې په هغه مرض کې چې کوم کې وفات شه پناست ابوبکر امام الله. قال أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح غريب وقد روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا. روي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه وأبو بكر يصلي بالناس فصلى إلى جنب أبي بكر والناس يأتمون بأبي بكر وأبو بكر يأتمون بالنبي. خلق أبو بكر پس اقتدا کړو ابو بکر د نبی اسلام دا دو ځلې خان یو ځلې ابوبکر امام نه دی را شاته شوی بلکې را شاته شوی وروي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر قاعدا وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر وهو قاعد
به قال حدثنا بذلك عبد الله بن ابي زياد قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا محمد بن طلحة عن حميد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه خلف ابي بكر كان في صوت متوشحا به. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهكذا روى يحيى بن ايوب عن حميد عن ثابت عن انس رضي الله عنه وقد رواه غير واحد عن حميد عن انس رضي الله عنه ولم يذكروا فيه عن ثابت ومن ذكر فيه عن ثابت فهو صح. باب ما جاء في الامام ينهض في الركعتين ناسيا چې امام پورته شي په دوه رکعتونو کې په هیره اوله قاعده پریدي نو زمونږ مذهب دار چې ودرېده چې ولاړې ته نږدې و بیا به نه کښېني اخره کې به سجده سهو او چې قعود ته اقرب و نو بیا به کښېني هلکه پرې پوه شئ تاسو په خبره پوه شئ کې به پوه شئ د حنابلو په نسبت باندې قاعده یو اوله قاعده فرض ده د هغوی په نسبت زمونږ په نسبت واجب ده او په ترک د واجب سجده سهو هغوی وایي فرض ده خو په ترک سره سجده سهو راځي او حال دا چې په ترک د فرض خو سجده سهو نه الله قال حدثنا احمد بن مريم قال حدثنا هشام قال اخبرنا ابي ليلى عن الشعبي قال صلى بنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فنهض في ركعتين فسبح بهم وسبح بهم فنهض في ركعتين دو رکعتونو کې اوچت فسبح به القوم خلق تسبیح ویلی سبحان الله وسبح بهم او تسبیح ویلی په دوی فلما قضا صلات وکړه چې مونږ خلاص کا ثم سجد سجدتي سهو بیا دوه سجدې د سهو وکړه وجالس ثم حدثهم ان رسول الله صلی الله علیه وسلم فعل بهم مثل الذي فعل نبی اسلام د شکار کړو نو ما مغه سه او پاتې دل او زم پاتې په پوی نشه لکه نو امام لچې فتح ورکې نو سبحان الله بوا صحیح ده خبرې په پکې نه کې چې یا بوای التحیات او یا باغات زی وای چې کوم ځای کې پښتو کې په فتح نه ورکې حضرت ابو یو کسو هغه ولې بس مونږ یو امام صاحب مونږ ورکاو نو امام صاحب په اوله قاعده کې نه ناست پاتې وای مقتدی چې التحیات او بیا هغه کې نو بیا چې مولانا صاحب التحیات بیا د چې استاد جی التحیات چې بیا کې نه چې خزانو خزانو پښتو کې په فتح نه نو په سبحان الله الحمدلله یا دسی سو وفي الباب عن عقبة بن عامر وسالم وعبد الله بن بحيرة رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قد روي من غير وجه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قد تكلم أبو علي بن أبي ليلى من قبل حفظه قال أحمد لا يحتج بحديث ابن أبي ليلى وقال محمد بن إسماعيل بن أبي ليلى هو صدوق وقد أروي ولا أروي عنه لأنه لا يدري صحيح حديثه من صحيح وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئا وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وروى سفيان عن جابر عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وجابر جعفي وقد ضعفه بعض عن من تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهما والعمل على هذا عند أهل العلم على أن الرجل إذا قام في الركعتين مزى في صلاته وسجد سجدتين منهم من رأى قبل التسليم ومنهم من رأى بعد دا سجده سهو بعد سلام نه مخکې کوي او که وروسته کوي بعضو رایه داره چې سلام نه به مخکې سجده سهو ومنهم من رأى بعد التسلیم زموږ مذهب دا چې سلام نه به وروسته کوي ومن رأى قبل په حدیث اصح دی لما رواه الزهري ويحيى بن سعيد انسان عبد الرحمن الراجع عن عبد الله بن بهان قال حسن عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يزيد بن هارون عن مسعودي عن زياد بن علاقه قال صلى بين مغيرة من لمنذرك فلما صلى ركعام ولم يجد فسبح به من خلفه واشار اليه من قوموا فلما فرغ من صلاته سلم فسجد سجدتي سهو سلام یو ګرځاو بیا سجدې سهو کوم موږ هم د سلام نه ته سجدې کو قال هكذا اسنا رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام د شکار کړو وا
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في مقدار القعود في الركعات. فاول دو رکعتونو کې بسوم رکینی ناس ته بسوم رکی اوله قاعده کې بسوم رکینی عبد ورسولو پورې بوای اللهم صل بنوای خدای چې زر زر به وای اوله قاعده ډېره مختصره کې نبی علیہ السلام بعد سے حج برش دسی بناسو لکه په ګرمو کانو چې ناست ګرم کانی په اور باندې ګرم شوی چې غوخه مخه په پخې یا په ډوډۍ پخې دسی بناسو لکه باغی چې نازي پورن بپاس اشهد الله اشهد زر زر به باز قمقل ملایان په اوله قاعده کې به دومره ټیم تیر کی چې تبا عبد ورسولو پورې ورسې بیا به ناس 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 او دې بناس هرکه به پوي چې امامان دې له خیال کوي یا ختم مرته دې له خیال کوي ضرب پاس چاته چې زنه سمره چې دې وای پاسه وي امام مطابقت واجب دی سکے خبري پورا کول نشته منګه طالبانو زه تازه پاره غشوه ما او دې پیر قلا ته ما مرګره دې پیر قلا دې چوک کې سره جمعه دی کې امام زب کله راتم ډېر ښه جمعه او ښه کمره به په کې شپې بم سره کول ډېر ښایسته ځای ډوډۍ موډۍ بم پکې خو مرګره هم د طبیعت او کمرم پکې ډېر ښایسته نو دبل امامت تلته یو حجره وغټه هغې کې ورکوټه جومات په هغې کې ډېرې پیسې ورکول هغه امامتي نیول نو ما ته بل راځه راسه چکر ورنه اورور به دې کې مونځونه ورکول ملځه چې لاړو به نو ما به په دویمه قاعده کې مونځ ختم کړ قنا عذاب النار او دا دعاګانې به مې ویلې که نه نورې هم او ده به سلام نه کړ شاته ورپسې وجي صاحب ولاړو چې هغه به کله ویل قنا عذاب النار نو د امام صاحب ویل السلام علیکم ورحمت تاسو په خدای یقین وکئ تاسو په خدای یقین وکئ نو ما ورته ویل که دا څه کې دا خو ته د هغه په قنا عذاب النار باندې سلام ګرځې په خپل قنا عذاب النار یې ګرځه هغه به نه که نه داسې چل دی که نه اماماني که نه مل مه کوه دا چل یا لکه په خپل دغه کوه هغه پوه که چې زه به سلام ګرځوم چې ستا مونځ پاتې کېده پاتې دي چې تا ته ګناه نشته هلکه د خلکو تابعداري به نه کوه خیال یې ساتی خیر دی مونځ به ډېر اوږد نه کې د خلکو د منځونو خیال به ساتې خو دا نه چې ته د هغې تابع شي چې دوی فارغه شي نو بیا به زه سلام ګرځوم عمر داسې ونه کې چلته وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود والطيالسي قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعد بن ابراهيم قال سمعت ابا عبيدة بن عبد الله بن مسعود يحدث عن ابيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دا زمونږ ملګری و ډېر ښه سړی و باچا و سید و موږ سره به ډېر محبت و ما سره یو ځای فارغ شوی یا په 2013 کې شهید شو 24 ته نامعلومه کسانو موټر سایکل باندې سور دی په دې سری وشته او د وشتو نو قسم په خدای چې وجلو سړی نه اوس غلطي پکې نه و دې نیک سړی و کنه یو سړی کنه لکه خوځي کې را خوځي هر څه کې کار لري نو خلک وایي وایي زفو د هیڅ کوم کار نه خپل مونږ او د سره کار صحیح ده ما سره له قرآن شوی یو وخت نو زمون کور ته راغلی او زه نه وم بس چې مونږ کره راغی نو زما پلار ناست و هغه سره ناست پخوا ډېر ښایسته وختونه و زمونږ پلار له قیصه کړې وه که نه چې بدی را سره وران د دیم را سره خبرې نه کوي او زیم نه کومه او ایس تما بیګا سوچ وکړه چې سار له ورځمه به دا پښتو زه نه کوم زه نه وم خبر شوم چې رالم نو ډېر خوشحاله شوم ما ته چل نه راته چې اوس یې څنګه پخلا کوم زم خفه وم نه زما پلار ته جړلی و هغه چې ده سره زما دومره محبت و چې زما زوی اوسو نو زما زوی باندې زین الله نوم کېښود مشر زوی نوم یې زین الله او زمونږ ورسره ډېر محبت به دی و سید و ډېر صادقه سړی و ساده و ډېر زه ډېر خفه شوم نو پلار مې ورته ویلي و چې زه یې ورته یاد کړم چې که د ده زوی اوسه نو عبدالله نوم به پرېږدو عبدالله مولوي صاحب یې نوم و سید عبدالله باچا صاحب به ورته موږ ویل عبدالله باچا صاحب خدای خدای جنتي نوم
بیا چې زما دا زوی پیدا شه عبدالله په زما پلار نوم کېښود وای دا سید دی او مبارک سړی دی د ده نوم به پې کېږدو تاسې پې پوه چې پخوا ډېر مینه محبت او ډېر ښایسته وختونه او تاسې یقین وکړئ اوس طالبانو خپلو منځونو کې د ملګرو دومره مینه محبت نه وي پخوا ډېر ښایسته وخت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأولين كأنه على الضبط نبی اسلام به چې دوه والا رکعتونو کې کېناسته داسې به و کأنه علی الرسب لکه دی چې په ګرمو شګو باندې ناست قال شعبه ثم حرک سعد شفتي شونډې وخوځولې په څه شي فاقول نو ما ځان سره ویل حتی یقوم فیقول حتی یقوم ما ویل چې داسې وایي چې حتی یقوم نو شعبه ویل حتی یقوم نبی اسلام به داسې ناست و لکه په کاڼو چې ناست حتی یقوم شونډې وخوځولې نو ما ویل چې داسې به ویلي شعبه چې حتی یقوم نو شعبه ویلې چې حتی یقوم تر دې چې د دې هغه نه به پاڅېدل قیدي الله قال أبو عيسى هذا حديث حسن إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه رضي الله عنه والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين ولا يزيد على التشهد شيئا في الركعتين تشهد باندې په رکعتین اولیین په اوله قاعده کې څه نه جایز وقالو ان زاد على التشهد فعليه سجدتا السهو که تشهد باندې څه زیات ک اللهم صل علی محمد نو په دغه دا حق زروینو شبی و غیری یلکه څومره چې زیات کا بعضی اللهم چې ویل نو بس بعضی وینا اللهم صل علی محمد بس دا به بیا سجده الکه په پوي چې وا پاو ما جا په اشاره دی وسره اشاره مانځه کې کولای شي او جایز ده خو سره د کراهت نه څوک د سلام واچي لاس ورته اوچت جایز ده خو سره د کراهت نه وای قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نافع بن صهيب العطاء عن ابن عمر عن صهيب رضي الله عنه قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې تیرې دم ما په سلام واچو ما ته اشاره باندې جواب وقال لا علم الا انه قال اشاره باصبعه بغته اشاره الله في الباب عن بلال وابي هريره وانس وعائشه رضي الله عنه وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن سالم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاه قال كان يشير بيده لاس به اشاره کوله الله هذا حديث حسن صحيح وحديث صهيب رضي الله عنه حسن لا نعرف الا من حديث ليس عن بكير وقد روي عن زيد بن اسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حيث كانوا يسلمون عليه في مسجد بني عمرو بن عوف قال كان يرد اشاره وكلا الحديثين عندي صحيح لأن قصة حديث صهيب رضي الله عنه غير قصة حديث بلال رضي الله عنه وإن كان ابن عمر رضي الله عنه ما رواه عنه ابن عمر د دواړو نه روایتونه کړي خو دواړه قصې جوړه دي فاحتمال يكون سمع منهما جميعا دواړو باب ما جاء ان التسبيح للرجال والتسبيح للنساء تسړو د پاره تسبيح دي شه دي تسبيح د تسبيح وکي او تسبيح د خزو دي تسبيح لاسونه پر قول د خزو کار معنا دا چې سړی په مانځه کې سهو شنو سبحان الله باورته وای دا باندې کې چې ټک ورکی ټکونه باندې ټکونه د خزو کار الګا دي جلسو کې چې لاسونه به پر قوي پلان کې به راځي چې پر خپل قطا د خزو کار د سړو نه مليانم کوي کني کوي مليانم لاسونه د سي د سي خدای مخکا تاسو یې سره کوي کدا نوري کوي خو کوي وکنه هغه خو خزي دي ځکه چې سړی نه دي سره جوړیت پکې نشته څنګه وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال سړی به تسبیح وي او تسبیح وللنساء پړقاره بچو کوي خزي دي پړقونه کوي لاسونه دي پړقای الباب عن علي وسهل بن سعد وجابر وابي سعيد وابن عمر رضي الله عنه قال علي رضي الله عنه كنت اذا استاذنت کله چې ما طلب د اجازت وکړو د نبی اسلام د په مانځه ولاړو سبح په مانځه به ونو سبحان الله به ویل زب پوښتم چې په مانځه د شروسته ورش الله قال ابو عيسى حديث ابي هريره رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اهل العلم وبه يقول احمد واسحاق
او ما جاء في كراهية التساهل في الصلاة اسویلی په مانځه کې دغه دي مکروه دي اسویلی په جنو اخلاص سره आवाज کی کغه دا غیر اختیاری دي نو بیا دغه پکاده چې لاس سره پخلی کی الله. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال التساهل في الصلاة من الشيطان فإذا تساهل أحدكم فليجزم لدی پټه کې چې څومره طاقت تصاحب سره خبره ته چلو کې او سپینګریو کې دی جمعات کې ډېر بدلې کې اپرنجو سره باسکه اټمبم د چخلاصي کې زه خو بیا دستي څو قام کېږم او جمع را روان دی خدای دې خیر وکي او چې در پسې ولاړی او پرنجو کې جامي او خوځي کې هو په خدای یقین چې زه کور لازم بیا مې پوزه بېږي تاسو هم دځې پوزه بېږي زما خدای لرجی د کنه ام بدستی بس کار خراب پس په خدای چې دا سپینګری کنه ټوخه ټوخه ډېر بد لګي دې سپینګرو ته جمعي ضروری نه ده چې کور کې کولای خو وفي عن ابي سعيد الخدري وجد هادي بن ثابت رضي الله عنه قال ابو اسحاق حديث ابي هريره رضي الله عنه حديث حسن صحيح وقد كره قوم من اهل العلم التساهل في الصلاه قال ابراهيم اني لا ارد التساهل في التنحم هلا وما جاء ان الصلاه القائد على الصف من صلاه القائم على النساء بعد بیان دي کې چې د ناس مونږ په نیم ثواب دی د ولاړ نه ولاړ سړی مونږ چې کوم دی او د ناس په نیم ثواب دی د ولاړ دا ګورې نوافل یادوي نوافل فرایض نه فرایض قادر علی القیام چی هغه د پاره په ناس ته مونږ نه کیږي او چې قادر علی القیام نه نو هغه ثواب بیا پوره کیږي چې عاجز عن القیام وای. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الحسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد قال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلاها قائما فله نصف أجر القائم ومن صلاها نائما چا چې په پروت او کده لپاره نیم اجر د قائد دی وای. في الباب عن عبد الله بن عمرو وانس والسائب رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن ابراهيم بن الطهمان بهذا الاسناد الا انه يقول عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاه المريض فقال صل قائما فان لم تستطع فقائما فان لم تستطع فعلى جنب قال حدثنا بذلك هناد قال حدثنا وكيل عن ابراهيم بن الرحمن عن حسين المعلم بهذا الاسناد قال ابو عيسى لا نعلم احدا روى عن حسين المعلم نحو روايه ابراهيم بن الرحمن وقد روى ابو اسامه وغيره عن حسين المعلم نحو روايه عيسى بن يونس ومعنى هذا الحديث عند بعض اهل العلم في صلاه التطوع وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن اشعث بن عبد الملك عن الحسن قال ان شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا مضطجعا واختلف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم تستطيع أن يصلي جالسا فقال بعضهم إنه يصلي على جنبه الأيمن وقال بعضهم يصلي مستلقيا على كفاه ورجلاه إلى في بقبلتك يلا. وقال سفيان الثوري في هذا الحديث من صلى جالسا فله نصف أجر القائم قال هذا للصحيح ولمن ليس له عذر فأما من كان له عذر چا چې عذر من مرض و غیره فصلى جالسا فله مثل اجر القائم تدر لپاره مثل د اجر د قائم ده. وقد روي في بعض الحديث مثل قول سفيان الثوري باب من يتطوع جالسا باندې به بس